سوال دا دی یو ملګری سوال کړی دی چې یاره په دې سوشل میډیا باندې یو خبره چلیږي دا مفتی منیر شاکر صاحب یو مفتی دی ښه مشهور عالم دی د هغوی په باره کې یو خبره چا دا کړې ده چې یاره هغو داسې ویلي دي چې دا نبی علیه الصلاة والسلام زما څه د تره زوی نه دی چې زه یې ومنمه خو الله راته ویلي دي نو ځکه یې منمه او وایي بله خبره یې دا کړې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د مور او پلار په باره کې چې یاره د نبی علیه الصلاة والسلام نه مور منمه نه پلار منمه نه عبدالله منمه نه بیبي امنا منمه نو ملګری وایي چې یاره دا په ګستاخۍ او بېادبۍ کې راضي او کنه یو خبره ځان پوهېږئ چې هغه دا ده چې هستۍ ته ګورئ هغه شان به خبره کوو په دې خبره ښه ځان پوهېږئ ګورئ مفتی منیر شاکر صاحب د دې زمانې عالم دی یو انسان دی چېرته به یو عالم د نبی علیه الصلاة والسلام سره برابرونه غلطیانې د هر چا نه کېږي مفتی منیر شاکر صاحب لږ تیز تلی دی مفتی منیر شاکر صاحب لږ تیز تلی دی کم از کم کله چې دا الله د نبی خبره راشي نو د الله د نبی په باره کې داسې الفاظ چې هغه ګستاخانه جوړیږي د هغې نه ځان ساتل پکار دي هغه که زه یم او که هغه چې کوم دی مفتی منیر شاکر صاحب دی او که هغه بل عالم دی خو چې کله هم د الله د نبی خبره راشي د الله د نبی د رشته دارو خبره راشي نو بیا لږه ګزاره کول پکار ده چې د کمې خبرې ستانه په قبر کې تپوس نه کېږي د عقیدې سره یې څه تعلق نشته نو کم از کم داسې خبره په داسې بېادبۍ سره کول نه ده پکار مفتي صاحب په بېادبۍ نه یې ګړي خو چونکې الفاظ داسې د خولې نه ووته چې هغه خلکو ته بېادبي ښکاري نو یو خو زما دا درخواست دی چې کله هم تاسو بیان اورئ نو بیان پوره اورئ کیدای شي مفتي صاحب مخکې او وروسته د هغې داسې یو وضاحت کړي مفتي صاحب د هغې مخکې او وروسته داسې وضاحت کړي چې هغه خبره په دغه بیان کې حل شوي خو چونکې خلکو ته کلیپ کټ کړی دی صرف کلیپ یې دې کټ کړی دی هغه مخکې وروسته خبرې ته هغه په شا کړي دي نو دې وجې نه هغه خبرې په ظاهر کې داسې ښکاري لکه دا چې بېادبي نو زه نه د مفتي منیر شاکر صاحب سره اخلمه نه یې دفاع کومه دا یو عرض کومه چې یاره کم از کم علماو له دا پکار دي چې یاره په دې خپله خوله باندې لږ کنټرول وساتي ځکه هغه وایي دا نه منم ما به خپله کلیپ اورېدلی وایي دا سړی زه نه منم دا نو دا خو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دی نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک چې اخلي نو ډېر په ادب او په احترام سره اخیستل پکار دی باقي د نبی علیه الصلاة والسلام والدین دي یاره زما مور او پلار دی او څوک هغو ته ووایي چې یاره مړه ستا هغه مور او پلار خو جهنمیان دي یا ستا مور او پلار داسې دي نو زه پرې خفه کېږم که نه اخو د نبی علیه الصلاة والسلام والدین دي یو آیات راته څوک وښایه د قرآن چې په هغه آیت کې دا راغلي چې د نبی علیه الصلاة والسلام والدین جهنمیان دي یو آیات دې راته څوک وښایي یو احادیث په احادیثو کې دې راته یو حدیث وښایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام مور او پلار دا جهنمیان دي په دې مسله باندې ځان پوهه کوي د اهل سنت والجماعت موقف دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د مور او پلار جنتی یا جهنمی کېدو کې خو هېڅ اختلاف نشته چې څوک دا ووایي چې دا جهنمي دي جنتي دي په دې کې څه اختلاف نشته الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضى طالب ان قریب زه دومره درکم چې تا به رضا کم نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي نو ستاسو څه خیال دی نبی علیه الصلاة والسلام به په دې رضا شي چې د نبی علیه الصلاة والسلام والدین د جهنم ته لاړ شي هلکه یارې ستا مور او پلار جهنم ته ستا د مخې ځي ته به خوشحاله دا خو د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مور او پلار دي باقی چې په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان ناوړی دی که نه دی په دې باره کې اقوال دي ډېر اقوال داسې دي چې الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام مور او پلار ژوندي کړه او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان ناوړی او بل قول پکې دا هم دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام مور او پلار د فطرت په زمانه کې او د فطرت په زمانه کې څوک چې د شرک نه پاک دي نو دا بېشکه جنتیان دي نو هغه خو شرک نه دی کړی یو روایت چاته معلومي چې د نبی علیه الصلاة والسلام پلار مبارک عبدالله صاحب یا چې کوم دی بیبي آمنا صاحبه هغو چې کوم دی شرک کړی یو روایت ته څوک وښایي نو چې نشتی نو لہذا ولې به هغه خبرو پسې نښلی چې کومې خبرې د هغې نه زمونږ ایمان ته نقصان رسیدی شي لیکن مونږ ته څه فایده په دې کې بحث کول څه فایده نه راکوي نو لہذا مفتی منیر شاکر صاحب ته هم دا پکار دی چې یاره کله داسې الفاظ راشي نو په هغې کې ډېر زیات د ادب مظاهره پکار ده ته یو عالم
او د عالم په حیثیت سره موږ ستاسو مخې ته خبره نشو کولای ادب دی کو نو ته څنګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې داسې خبرې کوي نو لہذا هر عالم لدا پکار دی چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د آل خبره راشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات خبره راشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانو خبره راشي نو خلق خپل کنټرول ساتي اسنه چې د ایمان نه محروم شي